زما لالا په ما خبر کا زما لالا په ما خبر کا پښتو دې سر کزه دې خورې ریکړما زما ابي دادا توایا زما ابي دادا توایا خوشاله نه ام د ناکام ژوند کوم. السلام علیکم پورا یو هفته پس غږ د ریډیو پښتونخوا او پروګرام د پی کې ټایم یعنی پښتونخوا ټایم په پروګرام کې قربانه دي زیم فاروق جان حسین او زما سره ډیر محترم زمونږ ګران استاد جناب اکبر هوتی صاحب دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې پروګرام کې منګه په یو ټاپک باندې خبر کو خدا غي نه وړاندې راځو خپل ګران محترم استاد جناب اکبر هوتی صاحب ته. السلام علیکم سره ډیر زیاته مننه او د ګرانو کتونکو اوریدونکو هم او د کتونکو هم چې موږ په فیسبوک باندې ښکارو نو د ټولو مننه چې کوم ټاپک موږ راوړی دی اوریدونکي به هم ډیر زیات خوښ کی د میرمنو حقوق. بالکل ډیر زیات ښکلی ټاپک دی او زه به کوشش کوم چې سوال وکړم زه جواب وکړم نو به ډیر زیات خوند کی خو د خپلو خبرو آغاز کې بیا به تاسو سوال طرف ته ځئ دا ده چې زمونږ خویندې زمونږ میندې زمونږ بچیانې یا چې موږ ورته میرمنې وایو چې دا د ښځې په شکل کې دا د خور په شکل کې دا مور په شکل کې ده او دا ډېر د احترام وړ ده او د دنیا آبادی بغیر د میرمنې نه ممکنه نه ده ځکه چې ادم پیدا شو نو د آبادۍ دپاره د حوا بیبي پیدایش شو نو دا هم بالکل ضروری جی اوس مونږ چې دنیا ته ګورو بیا په دنیا کې خپل ریاست ته ګورو خپل سماج ته ګورو نو زمونږ د آبادۍ نیمه آبادي چې ده د میرمنو ده نو د ژوند دا پایه چې کومه ده نو دا که یو سړی دا وایي چې دا په سړو باندې ده نو دا هسې خبره ده ځکه چې د انسان تخلیق چې کوم دی نو دا هم د یوې ښځې نه کېږي نو په دغې بنیاد باندې زمونږ په سماج په جوړښت کې زمونږ په د قوانینو په جوړښت کې زمونږ د معاشرې په جوړښت کې زمونږ د ریاست په جوړښت کې که یو سړی د وایي چې دا صرف د سړو کار دی نو دا به هسې بې ځایه خبرې ځکه چې دا د ښځو نه بغیر د جهان تخلیق هم ممکن نه دی د ښځو نه بغیر د معاشرې جوړښت هم ممکن نه دی د ښځو نه بغیر د کور جوړښت هم ممکن نه دی د ښځو نه بغیر د سماج او د وطن او د ملک او د چاپیرچل جوړښت هم ممکن نه دی. دویمه خبره دا ده چې د ولې دا یو ډېر اهم سوال دی دا به تاسو کوئ چې ولې د ښځو حقونو له ډېر زیات زور ورکړی کېږي بالکل د سړو حقونو نه ولې سوال ما بالکل تیار کړی دا ډېر اهم سوال دی باندې به راځو خو دا د چې کومه معاشره کې کمې طبقې ته د محرومۍ احساس ورکړی شي نو هلته د حق د غوښتنې یو تحریک را شروع شي چې هر کله په یو معاشره کې د محرومۍ احساس نه وي نو هلته مومنټ نه شروع کېږي غوښتنه مطالبه ډیمانډز تحریک دا هلې شروع کېږي چې کله یوې طبقې ته د هغې د محرومۍ احساس ورکړي. بابا ته ووایي چې دې خلکو ته ښه دې وکړي بابا ته ووایي چې دې خلکو ته ښه دې وکړي چاته یې وی پته ناره تاسو به ټول راځئ نو سره مخلص صاحب ډېره ښکلې خبره وکړله او ما خبرو طرف ته راځو. زما سوال دا و چې د پاکستان په آئین کې په دستور کې د ښځو او د سړو څه بېلتون دی څه خبر دی؟ ډېر ښه سوال مو کو چونکې موږ په پاکستان کې اوسېږو په اسلامي جمهوریت پاکستان کې او د پاکستان آئین یا دستور زموږ دپاره یو ډېر مهم دستاویز دی ځکه چې د دې دستور کې دا دي چې هر هغه قوانین چې هغه د قرآن او د سنتو په ضد دي هغه به نل اینډ وایډ یا منسوخ تصورېږي نو په پاکستان په آئین کې یا په دستور کې چې کومې خبرې دي عین به د اسلامي قوانینو مطابق او خو بله خبره ډېره اهمه ده که زمونږ اقلیتي برادري زموږ پروګرام اوري زموږ هندو برادري زموږ عیسائی برادري یا زموږ سیک برادري د پاکستان آئین کې چرم داسې څه ماده نشته چې هغه د هغې دا وضاحت یاره دا آئین دی د غیر مسلمو په ضد وي یعنې د هغې د حقونو تعین هم کړی دی خو دا به ضرور وي چې دا به د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې اوس هغه دا خو اغړومنې وضاحت ما کو اوس زه راځم چې کوم
بنیادی حقونه دي. نو تاسو چې کله آئین لولې د پاکستان په آئین کې نغی کې شهري، په اردو کې ورته شهري لیکلی دی، جی په انګریزي کې ورته سټیزن لیکلی دی، جی جی چې په پښتو کې د هغې معنی موږ کوو یا وګړی یا خاریز. جی اوس هغې کې چرته هم دا نه لیکلی. د پاکستان ټول کانسټیټیوشن یا آئین یا دستور تاسو لټوئ، جی جی په هغې کې چرته هم دا نه لیکلی چې یو سړی یا یوه ښځه آها سټیزن یې لیکلی دی. جی جی نو بالکل مطلب دا شو چې دلته دا آئین د ښځې او د سړي په منځ کې بېلتون نه کوي، دواړو ته د انسان په نظر لکه شهري ورته ویلی دی کې شهري ورته ایوری سټیزن. سټیزن لفظ په انګریزي کې استعمال شوی دی، په اردو کې شهري استعمال شوی دی. بالکل جی. ها دویمه خبره دا ده چې آرټیکل 25A چې کوم دی یا 25 A ماده ده، په هغې کې بالکل د ښځې او د سړو په منځ کې د امتیاز دغه نشته، خبره نشته. ټول ولس له به هغه حقونه ورکوي بلا امتیاز، په دې بنیاد نه چې دا ښځه دی او که دا سړی دی. جی وراثت کې دې دپاره څومره حق دی یا څه ګوره، حقوق دی؟ جی د اصل مسله څنګه چې د صابر ملګري خبر وکړه، وراثت دا دی چې یو سړی مړ شي نو د هغه چې څومره ترکه ده چې په انګریزي کې ورته موږ لیګیسي وایو، جی دغه ترکه به د هغه په بچو باندې په یو خاص شرع باندې تقسیمیږي. جی جی د هغه په بچو باندې، دی لفظ ته ګوره، په بچو باندې، ښه جی. دا نه ده چې د هغه په زامنو باندې، د هغه په بچو بچو باندې، د هغه په بچو باندې. او که سړي نو ورسره به د هغه په ښځه جی ښځه او د هغه زامن او لوڼه دا به د وارثانو کې راځي. جی جی په دې باندې به دا حق تقسیمیږي. ټیک شو سر، ډېره ښکلې خبره ده او تاسو لږ ځان ریلیکس بچي چې کوم دي یا د هغه ښځه چې کومه ده د یو متوفي یو مړي، جی د هغه په وراثت کې برخه ده، د زامنو یې ده او د لوڼو یې ده. جی د هغې لپاره بیا موږ شریعت ته پابند یو، جی موږ به خپل شریعت ته پابند تاسو وې دې نه وړاندې چې یاره اسلام قانون مطابق هغه به مثال په طور د زوی یو حصه کېږي نه د لور به نیمه کېږي، ښه جی، د ښځې به اتمه برخه کېږي، دې ته موږ پابند یو. جی اوس دا حق ورکول چې دي دا به دا رور د خور له په احسان نه ورکوي، او که دا رور په دې بنیاد ورکوي چې زه درله خو د پلار په وراثت کې تا له خپل حق در کوم، خو ګورې زما به ورسره غم او ښادي نه وي، دا دې ظلم کوي، دا دې رشتې ماتوي. او رشتې ماتول دا بالکل د زمونږ د نبی علیہ السلام یا چې زمونږ کم اسلامي تعلیمات دي د هغې په ضد باندې یو عمل دی. په دې باندې باقاعده په 2006 کې نوې قانون سازي شوې ده او هغې ته وومن پروټیکشن ایکټ وایي. په وومن پروټیکشن ایکټ کې دا دی که یو سړي د خپلې خور حق د وراثت حق دی غصب کو نو د هغه لپاره څومره قید دی خبرې؟ 10 کاله قید دی د هغې لپاره. او د سپریم کورټ یو ججمنټ یو فیصله پرې راغلی ده، هغه دا وایي که ښځه حق غواړي او که نه غواړي ضرور دا ذمهواری چې دی به وکړي. بل یو حق باندې خبر کو د واده حق، نو واده په حواله باندې که تاسو را سره ګوره د واده حق چې دی دا د یو انسان د ذات سره تړلی عمل دی، او واده دا شرعي حکم دی، دا قانوني حکم دی د انسان، جی جی د ښځې هم د سړي هم. جی اسلام دا وی، مذهب دا وی، قوانین هم دا وی، انګریزي قوانین هم دا وی. انګریزي قوانین او اسلامی قوانین تصادم نشته، جی بالکل دواړه په یوه خوله وی چې هر کله یو انسان خپل بلوغت ته ورسي، جی جی که هغه سړی دی که ښځه، جی او هغه د خپلې فیصلې څښتن شي. جی چې څنګه موږ د هلک نه تپوس کوو چې ستا کم کور خوښ دی، کم ځای دی خوښ دی، یا هغه په خپله اظهار وکړي چې مالا په دې ځای کې رشته وکړه، جی جی دغه برابر حق د ښځې دی چې هغه په خپله اظهار وکړي. دا بلکې دا اکبر نه وي، دا فاروق جان نه وي، جی جی دا ریډیو پښتونخوا نه وي، جی دا باقاعده ستا شرعي نظام وي، جی دا ستا قانوني چې قانون کم دی هغه وي، انګریزي قانون وي، جی دا ستا چې کم سنت نبوي دی هغه وي، جی چې ته د هلک نه تپوس کې جنۍ نه هم تپوس ته به د جنۍ نه هم تپوس کې. نو د واده حق چې دی نو دا به هم وي، خو یو خبره دلته زه کوم
جی او هغه ډېره زیاته ضروري ده. جی هغه یوازې د ښځو دپاره نه، د هلکانو دپاره هم نه، خو خاص کر د ښځو دپاره جی چې هغې طبي ستونزې هم راولاړېږي دا په کم عمره کې د ودونو. جی سر دې طرف ته زو دې پکې زما دوه درې سوال لیکم مې طرف یو کال ډېر وختي نه راغلی دی ټینډ شوی هم دی نو خو ستاسو خبرې خوښه هغې قانون کې څومره عمر دی که د هسې خو دا ده جی چې بلوغت راشي جی میډیکلی یا د طبي اصولو په رڼا کې یو انسان بالغ شي نو دغه چې دی نو د هغې دپاره وخت دی. خو هسې په قانون کې 18 کاله چې کوم دی نو دا قانون کې 18 بلکې په دې باندې چې قانون سازي وشوه چایلډ ریسټرینج میریج چې کوم جوړ شو، لیکن مطلب د کم عمرې د ودونو خلاف قانون جی یا د هغې د منعت قانون هغې کې باقاعده اف آی آر دی، په هغې کې باقاعده کم دی کې کم عمر جینۍ ودیږي یا د هغې د هغه لا د خپل په دغه باندې پوهې نه ده جی او هغې واده کېږي، د هغې باقاعده د مور او پلار خلاف کاروایي هم په هغې کېدی شي. نو دا چې دی او د دې په صحت باندې ډاکټران صاحبان وایي چې په داسې ماشومانو په صحت باندې ډېر خراب اثرات بالکل. دا خو لکه عام مطالعه خبره تاسو به وینئ، هغه ماشومان اکثر بیا تاسو ګورئ د دنیا ناجوړتیاګانې داسې وي چې هغه هغې ته تیارې ناستې وي. بله خبره دا ده چې سر تاسو ویل چې یاره د دې خلاف کاروایي کېږي، اوس ماشومه خو اکشن نشي اخیستلی او مور پلار یې کوي. دغې دپاره هر څوک ځي، ښه جي تم تلی شي، زم تلی شم به حیثیت سیټیزن آف پاکستان، زم پرتانۍ ته تلی شم چې دلته دا کار دی دا نه دی پکار. قانون خو شته، خو د قانون امپلیمنټیشن مسله ده، نفاذ مسله ده. څوک دا جرأت نه کوي چې هغې د دې مخنیمې د قانون په لارو کړي. څوک دا جرأت نه کوي چې هغه دغه شان یو سړي ته دروازه وټکوي چې یاره دا کار مه کوه، دا غلط کار دی. بالکل سر دې کې زما یو دوه سواله دي خو یو کال راغلی دا به اټینډ کوم. السلام علیکم. اب تک وخت شي اکبر صاحب تاسو له جواب درکوي، ډېر ښکلی سوال د دې جواب لومبی راکړي چې یاره شاملات شو یا چې کوم دی قبضې پلار نیولي دي او هغه بیا وفات شو، اوس دغه قبضو ملکي شاملاتو کې چې کوم دی د دې څه کې ګوره جی څه چې شریعت وایي، څه چې قانون وایي، څه چې دین وایي، مذهب وایي، جی جی هر هغه چې کوم موږ ورته وایو مویبل او امویبل جی یا ورته موږ منقوله او غیر منقوله وایو، جی جی چې څومره ثابت منقوله او غیر منقوله جایداد دی په هغې کې به چې د زوی یوه حصه کېږي نو د خویندې به نیمه حصه یا به دوه خویندې په یو ورور حساب وي. که هغه شاملات دی، که هغه ملکیت دی، دا قبضه ده، خانقاش دی، که هغه قبضه ده، ځکه چې د هغې قبضه فایده خو به دې ورور ته ځي که نه که نه، یا دې قبضه په قبضه خرڅوي یا د دې نه څه پیداوار راځي او دا د ده د پلار نه پاتې دی نو دا خور به په هغې کې برابر حقدار یا کاروبار ته پاتې دی یا دکان ته پاتې دی یا خدای شته چې د فروټو ګاډۍ ته ولې نه. خبره مې ذهن ته راله هم د ښځو د حقوقو په حواله باندې ما دې باندې یو مخکې مې یو میسج غوندې شیر کړی و چې نن سبا اکثر د خادمینو دا ویزې راځي او زنانه هلته لاړ شي، بیا د هغوی نه هر څه هلته چې کوم دی ضبط کړی شي، هغې نه پاسپورټ شناختي کارډ هر څه چې کوم دی ضبط شي او یو قسم کاره بیا یا کو نور ملکونه بس هلته همدغه شانتې بیا ناست وي. زموږ د ملک کې د دې دپاره څه قانون یا څه غږ شته لکه به خپل غږ چا ته پورته کوي یا د دې دا چې اوس کله ځي نو دا خو ټول له امیګریشن سره دی تعلق دی، جی د دې تعلق د یو ریاست او د بل ریاست د تعلق سره دی. جی جی دا یوازې د ښځو دپاره نه، د سړو دپاره هم دی. جی د هر هغه شی چې هغه د سفارتي آدابو خلافي، جی هغه د امیګریشن د قوانینو خلافي، که هغه سړي کړي که ښځې کړي د هغې خلاف هم کاروایی کېدی شي. که چا سره زیاتي شوي نو هغه چې په کم ملک کې د هغې د قوانینو لپاره اواز پورته کولی شي. جی جی د هغې لپاره داسې څه واضحه قوانین دلته په نظر نه، چونکې هلته دا کار شوی دی نو دا د هغه ځای د قوانینو په رڼا کې به د هغې تعین. روزګار په حواله باندې د ښځو څه قوانین دي، څه حقوق دي او د دې په حواله باندې تاسو ګوره روزګار چې کوم دی جی دا هم یو بنیادی حق دی جی چې هغه ښځه روزګار کولی شي. جی مثال په طور باندې یو کونډه ده او د هغې ذریعه نشته د معاش، جی نو هغې ته د حق حاصل دی چې هغه خپل روزګار وکړي. جی اړو کونډه نه ده، اوس یو جینۍ ده او هغه ښه سبق یې ووی، هغې چې دی نو د هغې تربیت وشو او هغې ته ضرورت دی نو هغه باقاعده دا ویني نه چې دا په دې سکولونو کې زمونږ دا خویندې دي، استادانې صاحبانې دي یا داسې چې دی سلای کړای په حواله باندې چې کوم دي یا داسې چې دی نو دستکاري سنټر دي، بالکل دا د روزګار حق دی ته
قانون باقاعده چې ډیفاین کړی دی کولی شي. جی جی د روزګار حق شته، دی چې دی بوتې کې ځان له کولاولی شي، جی دی چې دی نو نوکرۍ کولی شي، جی دی چې دی نو کاروبارونه کولی شي، جی په هغې باندې هیڅ قسمه داسې څه بندیز. زیاته مننه سر د جواب ورکولو. راځو تعلیم طرف ته چې زمونږ ملک زمونږ آئین سوی د زنانو د تعلیم په حواله باندې او زمونږ مذهب سوی. ګوره مونږه مذهب هم د تعلیم زموږ پورې خیال کړي نو یو ډېر مشهور دغه دی چې تعلیم بالکل حدیث چې دی په تعلیم په هر سړي او زنانه یو شان فرض دی. جی جی هر مسلمان فرض، هر مسلمان فرض دی، په هغې کې عمده بیلتون نشته. جی جی دلته تعلیم مختلف شکلونه دي. جی هغه یو هغه تعلیم چې د هنر تعلیم دی، جی د ساينس تعلیم دی، د ټکنالوژي تعلیم دی، جی د طب تعلیم دی، د قانون تعلیم دی، د قرآن تعلیم دی، د حدیث تعلیم دی. جی دا ټول چې دي نو څنګه چې سړی کولی شي داسې ښځه هم کولی شي. جی او په اوس وخت کې د ښځې تعلیم ډېر زیات ضروري دی، جی ځکه چې ډېر مشهور قول وي تاسو ماله یو تعلیم یافته ښځه راکړئ زه به تاسو له څه درکړم، تعلیم یافته قام درکم. نو د بچو د بهترین خصمانې دپاره د ښځې تعلیم انتهایی ضروري دی. جی او په هر معاشره کې بلکې اوس خو دنیا په دې ډېر زیات زور وړي مهذب ملکونه جی چې تاسو څومره نه کیدی شي چې تاسو ښځې تعلیم یافته کړئ، جی ځکه چې ضرورت دی. جی موږ دپاره پکاره چې ښځه ججی، موږ دپاره پکاره چې ښځه وکیلۍ، زموږ دپاره پکاره چې ښځه ډاکټرۍ. جی بیا د ډاکټرې ښځې سره ډېرې غټې فایدې دي. جی زموږ هغه میندې خویندې چې هغې داسې مرضونه دي چې هغه سړي ډاکټر ته نشي ایکسپلین کولی، بالکل جی هغې دغې ته وکړي. ښه په سکولونو کې استادانې صاحبانې جی که دا زموږ خویندې استادانې صاحبانې نه وي نو زموږ چې کوم جینکۍ ماشومانو ته هغې ته به د سبقونو د ښودلو غټې مسلې ستونزې به وي. بالکل سر. او دا تعلیم دا حق چې دی نو دا آرټیکل 25A یا ماده چې کومه ده د کانسټیټیوشن 25A دا هغې هم ورکوي، شریعت هم ورکوي چې علم دا په ښځو سړي یو شان فرض دی. جی نو علم کې هر څه دي، جی علم کې مذهبي علوم هم دي، دیني علوم هم دي، ساینسي علوم هم دي او ادبي علوم هم دي، هر قسمه علوم دي. ځکه نو دا په ښځو لم پکار دی او دا سړو لم پکار دی. ټیک ده سر به دې باندې به مخکې ځو خو د کال اټینډ کېدای شي دي هم څه سوال راوړی. السلام علیکم. چې اکثر د ودونو په وجه باندې لکه خاوند او زه به دا وایم چې ډېر رشتې د دې په وجه باندې ماتې شولې چې یاره کله ورکۍ ورکړې نه مخکې د زنانه د رشتې نه مخکې د ماشومې هغې وایي چې یاره دغه دی زه سې د سبق دی وایي، خو چې کله هغه رشته وشي نو بیا هغه چې کوم دی وایي چې د سبق دی نه وایي. نکاح وشوه او د یو انسان ژوند ته یو بل ملګری راغی نو دغه ټایم کې د انسان د ژوند ترجیحات بدل شي یا د ده ژوند په یو بل پړاو باندې داخل شي. جی جی د باندې د واده نه مخکې ستا یو شان ذمهواري، د واده نه پس ستا بل شان ذمهواري، او بیا خاص کر په میرمنو باندې ډېرې غټې ذمهوارۍ هغې ته غونډ یو کور په غاړه شي. بالکل جی. نو دا چې وایي چې تاسو په د واده لپاره د ښځې نه پوښتنه کوي د جینۍ نه، جی دا همدغه وجه ده جی چې هغې نه دا پوښتنه خو دا نه چې بس دا هغې ته خپل چوایس نه، هغې نه پوښتنه په دې وکړه چې هغې به ځان د خپل له ژوند څه ترجیحات تړلي جی چې یاره ماله دا کول دي، ماله دا کول دي، زه به تعلیم وکړم، د تعلیم نه پس به بیا داسې وکړم، بیا به دا وکړم، یا زه تعلیم نه کوم زه بس کوم واده. جی نو دا کوم ځای کې چې دا تاسو خبره وکړه چې یا تعلیمونه نیمګړي پاتې شي یا که شادي جوړې شي ستونزې جوړې شي، وجه همدغه ده چې مونږه انتخاب صحیح نه کړی، انتخاب صحیح نه کړی، مونږ مکنی ورکړی د سوچ. جی جی مونږ د سوچ مکنی ورکړی او مونږ یې دومره برین واش ولو کو چې وروستو د هغې بیا ډېر خراب نتایج مخې ته راشي. مونږ وایي زه خیر دی بس یاره هلته به تعلیم وکړي، هلته بیا چېرته کېږي، هلته ډېر داسې خاوندانې چې هغې نه غواړي چې زما ښځه دې پوهنتون ته لاړه شي، کالج ته لاړه شي، یونیورسټۍ ته لاړه شي، یا دې د کور نه بهر وځي. نو دا ټولې هغه ستونزې هغه ځای کې را پیدا شي چې کله مونږه په صحیح توګه باندې د خپل لور نه د خپلې خور نه هغې نه مونږ په مهذبه طریقه پوښتنه او زه جواب در کوم. ډېره مننه ستا د سوال، زه جواب در کوم. وعلیکم السلام. ګوره رور چې دی په رور باندې حصه خرڅوي نو خپل حصه پې خرڅولی شي، خو هغه پې د خور حصه نشي خرڅولی. هر انسان یا د هر رور به خپل حصه جی قانوني طور په ریکارډ مال کې به د هغه خپل حصه جی نو هغه به زه به اکبر به خپل حصه په پاروجان خرڅه کړي او اکبر د خپل خور حصه په پاروجان نشي خرڅولی. بله دا سر چې خاوند سره قانون کې څه حق شته چې دی په ښځه باندې سبق ونه وایي؟ ګوره دا داسې سوال دی جی
چې ښځه ماته ته ووایي چې دا تعلیم چې دا حق دی، جی دا د یو انسان حق دی. اها که یوه میرمن غواړي چې زه د تعلیم وکم او خاوند یې دی حق ته نه پرېږدي، نو دې سره د حق د اخیستو لارې شته. جی خو مونږه که زمونږ په سماج کې په سوسایټۍ کې او ښځه خاوند ته ودرېږي او خاوند ښځې ته ودرېږي، نو بیا رشته نه چلېږي. رشتې نه چلېږي. جی نو هسې قانونا خو حق شته جی چې هغه د تعلیم د حق دپاره لیکن باقاعده خاوند ودرېږي. سره څه حق نشته دی. خاوند ګوره حق نه، خاوند سره جی. د بندۍ څه حق نشته جی جی یا د قدغن څه حق نشته. جی جی خو عموما په دې باندې زمونږ چونکې مونږ په کلچرل بانډز ورته مونږ وایو، یا ثقافتي بندیزونو کې یو یا په سماجي بندیزونو کې نښتي یو، جی جی نو په هغوی باندې داسې قسمه دغه اکثر پې کورونه روان شي، جی جی. اکثر پې عدالتونو ته لاړ شي، فیملی کورټس ته لاړ شي، هلته پې دغه یو تپوس مې دا دی او د هغې تپوس نه بلکې زه چې په دې باندې تاسو تفصیلا خبره وکړئ د پاکستان د قانون په حواله باندې او زموږ چې کوم مذهب دی د هغې په اظهار رای د زنانه. ګوره فریډم اف سپیچ، فریډم اف ایکسپریشن جی دا په آئین کې دي، جی دا د پاکستان په دستور کې دي. جی د پاکستان په دستور کې لکه څنګه چې ما وختي خبر وکړه چې هغې کې د سټیزن او د شهري لفظ دی. ایوری سټیزن هیز رایټ، جی یعنی هر شهري ته دا حق حاصل دی. جی جی نو د اظهار رای حق چې دی اها باقاعده ښځې ته حاصل دی، او د هغې ثبوت دا دی چې د پاکستان په پارلیمان کې باقاعده 33% حصه چې نن دا ښځو له مخته شوې ده. جی قانون کې په آئین کې په پارلیمنت کې اها باقاعده ستا د قانوني اسمبلۍ ممبران چې نو 33% ښځې دي. جی نو د دغې دپاره چې په هغې اسمبلۍ کې هغوی د په خپلو مسلو باندې وغږېږي، جی خبره پې وکړي، په صوبایي اسمبلو کې هم، په قومي اسمبلو کې هم، په ضلعي اسمبلۍ کې هم، د تحصیل په اسمبلۍ کې هم، په یونین کونسل کې هم، په ویلیج کونسل کې هم. جی جی نو قانوني طور او آئینی طور باندې چې څنګه سړي ته د اظهار د رای حق حاصل دی، داسې زنانه دا ته زنانه ته، او د رای حق دا ده جی. چې دا اوټ کاس کولی شي، نو بس دا د رای حق دی که نه، بالکل دا د رای اظهار وکړي جی چې یاره زما زه دې پک اینډ چوز کې زه دا امیدوار خوښوم چې دی به ټیکي، زه له اوټ ورکوم. چې کله رایټ اپ اوټ راغی جی. نو دا رایټ اپ څه شی شو؟ اظهار شو، دا د رای اظهار شو. ډیره زیاته مننه. زما په خیال چې چا یو سوال راوړی دی بیا جی، په جی، پروګرام راټول کو تاسو جی، جی. نن لږ ناجوړی جی. السلام علیکم. د ملګري تپوس وکړو د رسالپور نه، ډېر ښه سوال یې وکړو، ډېر بهترین سوال یې وکړو. خو تاسو وی چې پلار په خپله وراثت کړي، نو چې یو سړی ژوندي نو په ژوندون باندې په خپله د وراثت انتقال نشي کولی. د وراثت انتقال به پس مرګي کېږي جی او وارثان به د وراثت د انتقال مطلب دا دی چې دا فلانی مړ شو او دا دای چې دي نو دای بچي دي. جی، د وراثت انتقال به د مرګ نه پس کېږي. جی بله خبره تاسو دا وکړه چې 13 کاله یو سړي ځمکه وخوړه او بیا 13 کاله پس هغه خور له خوږت رخه، باقاعده چې کله دا غیر منقوله جایداد وي، دا د قرض ځمکه وي، نو باقاعده عدالت شته. په عدالت کې 2 قسمه دعوې کیدی شي. دا خویندې د دې رونو خلاف د پیداوار د پروډکشن دعوه کولی شي، جی چېرې دا دومره موده چې ده نو دا زمونږه د رونو وخوړه او په دې کې ورسره زمونږ سره باقاعده کولی شي، رینډن شفاف اکاونټ هم ورته ویلی شي، جی هغې په تحت هم کولی شي، باقاعده د پیداوار دعوه کولی شي. جی دویمه دا ده چې سرکاري تقسیم کیږي، په سرکاري تقسیم کې د خوږې ترخې تعین کیږي، جی موږ ورته بلحاظ کامل او ناقص وایو. جی پروپورشنیټ حساب لکه اوس د یو سړي یو کنال چې ده نو دا د روډ یو کنال حصې ده او د خورې 10 مرلې ده، جی نو چې کله د دې د خوږې ترخې حساب کیږي نو پروپورشنیټ حساب ورته مونږ وایو، متناسب حساب. جی اب دای چې هغې له به د یو کنال په حساب باندې قیمتي ورکوي، جی خور له به د 10 مرلو په حساب باندې ورکوي. جی داسې نشي کولی چې رور به قیمتي غاړه نیسي، جی اب د روډ غاړه نیسي او خویندې به چې تعطیلین تلیږي. جی هرګز دا نه دی تقسیم به چې دی نو ښه د برابرۍ په بنیاد کېږي، جی د کامل ناقص په بنیاد به کېږي، او خویندو سره حق حاصل دی که هر څومره د هغې رونو دغه پیداوار خوړلی نو خویندې پې
د پیداوار دعوه دعوه کولی شي. کولی شي. ډېره مننه سر. زه به وایم چې تاسو لږ دمه وکئ او زه به د کمنټس چې کوم دی بالکل ووایم بالکل کېدای شي دې کې هم څه سوال چا کړی بالکل، وي. بالکل. تقریبا 640 کمنټس راغلي. مننه سر چېرته چې هم اوریدونکي وي ښاد او آباد اوسي. زما د طرفه خو زه به دا ووایم چې په مخه او که تاسو څه اختتامي کلمات وایي په تلو کې به یو همدغه دا چې زمونږ په کورونو کې زمونږ خویندې دي، میندې دي، زمونږ لوڼې دي، بچیانې دي، د هغې خیال، د هغې عزت او احترام او د هغې د حقونو خیال ساتل پکار دي. ډېره مننه. کور مو ودان.